ګرانو زه چې د نن محفل ته ګورم خلک خو بل مبارکي ورکړي خو زه ځان مبارکي ورکړم ځکه چې ما به لیبرو ته لاړم نو ما به په دې کې فیصل کتو خو داسې څه تسلي به مې ونه شوه بیا په خوږ علاقو کې ګرځېدم یو کس پسې ما ته که اندازه لګېدلې چې ما نه په 100 کیلومتره لرې کې چېرته دلناک شوی معلومات مې وشي او چېرته مې چې وخت بس شوی نو پسې مې تللی خو بیا ما ته هغه وخت کې یو احساس وشو چې نه زما مرستیال شته ملګري شته دا بیړی پارکور والا شته چې زه د ترکا نفره مانځو کلی دی هغې ته دوا کتلی وم ما ته مشر ټلیفون وکړو چې دغه شان دی څه مېلمانه راغلي نو ما ورته څوک دي دلدار نو ما ورته لالا چې لا نو شي تی ایثار کړ خو زه هر کوم وخت کې دغه سم په روان نو په تقریب کې دعا کې راکې جلوتي صاحب هم هغه فیصله وکړه چې څو خبرې خپلې وکړو خو ما هغه ټول راڅخه پرېښود زه راغلم زموږ بیټه کې عارف خان فضل انور صاحب او ماجد خان دې سره نشست شو خو تاسو یقین وساتئ ما ته دغه سات خلک خو چې په بونو خبره ما ته جیب ولګي ما ته داسې ډاډ مې راغی اوس د دلدارو دا تاریخ عام تاریخ نه دی ګڼل چې دا مطلب 15 منټه کې یا 20 منټه کې بیان خو دې خاص طور باندې ځوانانو ته یوه ته خاص کوم چې تاسو که ویډیو نشئ کولی آډیو کوئ هر چا خو موبایل شته خو دا یو دستاویز وګڼئ ځکه ما چې تقریبا 40 کاله قیمتي کړي خلک خو ما ځای کړي ثبت کړي نه ما قیمتي کړي او کېدای شي د هغه احسان بدل به 1% ورنکړم چې کوم دلزاکو زما د کورنۍ سره کړی دی زه په دنیا کې ښاغلی کړی نو زه خپل تعارف وکړم سبا به تاسو ته څوک وایي چې دا خبره چا کړې آیا د دې ثبوت څه دی دلیل یې څه دی ما فرمان الله جان نوم دی په دې نوم زما فیسبوک آی ډي ده بنیادي طور باندې خو داسې وړوکی صنعتکار وم شپږ اتو ښارونو کې مې کاروبار خو چې کله دا میشن راته حواله شوی دی نو ما دا ټول عارف خان صاحب ته پته چې زما په دلته پرې کابل ریور کمرشل ایریا کې مارکیټ دی هغې کې کم از کم 15 فوټه دا ګنده بوټي راخطې وو ورته ځم نه ځکه چې کاروبار په زما بچي مو کې خو دا میشن چې دی دا به هغې نه پرېږدي زه بنیادي طور باندې هسټورین او دا نه دا ستاسو دوا ده ما سره ستاسو غوندې خلکو برکت دی چې زه د ایشیا په هغه یو کسانو کې چې کوم ته کمبینیشن ماسټرانو او د پاکستان په هغه 2 کسانو کې او ما پسې دویم نمبر کس چې دی د کراچۍ دی خو هغه خدای فضل دی چې زما په نیمه علومو ما سره نشته زه چې چاته لاس ملته پرې تېروي زه هسټورین یم زه آرکیالوجسټ یم اپیمالوجسټ یم لینګویج سپیشلیسټ یم ریلیجن سپیشلیسټ یم سلیمګړی غوندې شاګرد په جینیټکس هم که نیو بچي مې امفیل کړی په جینیټکس بل ما یو خپل علم متعارف کړی دی چې مغل آرټ شته فرینچ آرټ شته چاینیز آرټ شته نو بیا زما 2000 آثار دي په هندوستان کې په بنګال کې په افغانستان پاکستان کې او بیا زما 6000 کاله مخکې چې هم ستاسو په نوم حکومت و چې هغې ته زهاک حکومت وایي زهاک کنګډم تاسو ګوګل له ورکئ تاسو سرچ کړئ 6000 کاله مخکې ته ځې او د جمشیدیانو نه حکومت هلې جامع جمشید تخت جمشید دا نومونه تاسو اورېدلي دي چې کوم علم سره نو هغه حکومت یې څوک دی زهاک
نو دا ډله زها تاسو خدا نه دي دا نور پښتانه نه دي خو چې کوم په زړو نومونو را روان دي دا دوی مډله باندې خو بیا له دین غوړي کړي چې تاسو د محمود غزنوي د خاندان د لاسه اصل ځای تقسیم کړي ستاسو ژبه د څلوېښتو نه شپږویشتو ته ژبه هم تباه کړل لټریچر هم تباه شو سوچ بدلې کړو ایرانیان هم ستاسو وګولې مغول هم ستاسو وګولې انګرېز هم ستاسو وګولې او تا ته د خپل سورماګانو په دی بیا عیسی خان شیربانو او موسی خان ګلبکۍ دا راوسته چې ته په اجرو کې بیا دا وې او خپل ایمل خان دریا خان او شیخ حاتم او شیخ یوسف افغان او ملک یحیی جلال بیا نه بیان نو موږ هم د دې نه ډېر لرې کړو خو زما په خیال چې څونه مشران کشران ناغوندي او زما د اواز صرف لس کسان سنجیده وایي یو فلسفي وایي چې تا ټول عمر کې یو کس ځان سره متفق و نو تا ژوند وګټلو نو دا د خدای فضل دی چې کم از کم زما به یو 15,000 شاګردان په هندوستان کې وي او 10,000 په افغانستان کې وي او دا د خدای فضل دی چې زه یونیورسټو ته ځم نو دا د چیلنجر دا هغوی ټایم چې تاسو سره هغه خوږتو نه راغله تاسو سره څونه کراس کوېسچن دي یا تاسو وکړئ دا حاضر دا د خدای فضل دی ستاسو دوا ده چې دویم ما سره چې څونه علم دی د هغې نه په زرګو نه هغه چې ما سره نشته خو په دې محدود علم کې د اوسه پورې لاجوابه شوی نه دا ستاسو جواب بنیادي طور باندې دلراج څوک دی دې چېرته تللی چېرته راغلی دا اکثر چېرته ځان سره سټېټمنټ نه جوړوم خو ستاسو دا وخت ډېر زیات قیمتي دی نو ما وایي چې په ډېر وخت مو وانه لم داسې او څه یې هم نه کوم ډېر قیمتي